اوس اتم نمبر مسله دا ده چې رکوع نه پاسېږي نو بیا به څه کوي؟ نو چې کله انسان د رکوع نه پاسېږي دلته تسمیع وایي، تسمیع وایي سمع الله لمن حمده ته، دې ته په عربۍ کې تسمیع وایي. نو ته به بیا سمع الله لمن حمده وایي او بیا دغه رنګې ورپسې بیا ربنا لک الحمد، دې ته تحمید وایي، تحمید حمد ویل. دا دوه عملونه دلته په ولاړه باندې دي او دا ولاړه او درېدل دې ته قومه وایي. د رکوع نه بعد برابر د یو سبحان الله په مقدار باندې ادریدل دې ته وایي قومه. قومه معنی لږ ساعت ادریدل، قیام کول، سیده ادریدل. نو عزتمندو لږ ساعت له درنګ ساعت له به ودرېږي، دې ته قومه وایي. او په دې کې دوه عملونه دي، یو د تسمیع بل د تحمید، یو د سمع الله لمن حمده بل د ربنا لک الحمد. چې کوم انسان ځان لمونځ کوي یا کمې ښځې دي په کورونو کې مونځ کوي، هغوی به سمع الله لمن حمده م وایي او ربنا لک الحمد به م وایي. دا دواړه جملې به وایي، دا دواړه وظیفې به کوي. خو چې کوم امام دی او مقتدي دی نو په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام د یو حدیث مطابق دا وظیفې تقسیم شوي دي. یو کار به امام کوي او بل به مقتدي کوي. امام به وایي اذا قال الامام، نبی علیه السلام وایي اذا قال الامام سمع الله لمن حمده، وی چې کله امام وی سمع الله لمن حمده فقولوا، نو اے مقتدیانو بیا تاسو وای ربنا لك الحمد. نو امام به صرف سمع الله لمن حمده وی، ربنا لك الحمد په امام باندې نشتا. چې هر کس جمع ورکي هغه به امامي، هغه به ربنا لك الحمد نه وی. یو قول دا دی. دویم قول دا دی چې خیر دی امام سمع الله لمن حمده ویلی شي، ربنا لك الحمد ویلی شي، خیر دی که چا وویل ګناه پکې نشته. خو د سنت طریقې مطابق صحیح طریقه دا ده چې صرف سمع الله لمن حمده وي، هغې کې ثواب زیات دی هغه طریقه کې. او مقتدیان به صرف ربنا لك الحمد وي، دوی به سمع الله لمن حمده نه وي. څنګه چې امام وي سمع الله لمن حمده، دې ټایم کې به دوی خپل ذکر شروع کړي ربنا لك الحمد. څنګه چې د رکوع نه سر راوچتي دغه ټایم کې به امام هم سمع الله لمن حمده شروع کوي، مقتدي به هم ربنا لك الحمد شروع کوي. دا یاد لرئ، نه به په رکوع کې وایي نه به په ولاړه وایي. بعضې کسان پاسېږي بیا وایي سمع الله لمن حمده. د سمع الله لمن حمده زیاته نه ختم شوی دی، اوس خو د الله اکبر دی لاندې به ځي. څنګه چې سر له حرکت ورکې اقه وخت کې به ربنا لك الحمد شروع کې. بعضې کسان یې په رکوع کې وایي، نه دغه طریقه هم صحیح نه ده. نو دا د صحیح طریقه معلومه شوه او دا سنت طریقه ده، سنت دی دا ویل. که بالفرض چا نه پاتې شو هیر شو تی، بعض وخت انسان غفلت کی، کاروبار نه راشي، ګډوډي چې هر څنګه طریقې سره ته سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد پاتې شو یا د خپل ځای نه پاتې شو بس بیا پاتې شو، نو بس په دې کې بیا سجده سهو نشته. مونځ دې ادا کېږي خو ثواب دې کم شو، دغه ذکر دې پکې ونه کو، د دغه ذکر ثواب درته میلاو نه شو. بعضې کسان دا الفاظ غلط وایي، نو دا یاد لرئ د دې الفاظ زده کوئ. تاسو ټول یو ځل ما سره وایئ چې صحیح درته یاد شي. سمع الله لمن حمده. غلطیانې پکې څه کوي؟ بعضې کسان وایي سمع الله لیمن، لی لام نه پس یې وایي لیمن حمده، لیمن لام نه پس یې لیمن حمده، شارٹ کٹ پہ ویدا سی طریقے سے. بعضی کسان وی سمی اللہ لمن حمدہ، سمی اللہ یا وی یا ندا دلتا سمع عین دے سمع اللہ لمن حمدہ، دا دی کی غلطی ہے. سمی اللہ چسو کوئی دا غلط تی عزت مند. خپل مون صحیح کی تبلیغ والا سره سی روزو کې لاړ شي، دلته قاری صاحب سره کېنی، دلته ډیر طلبه کرام دي هغوی سره کېنی مون نه بعد او دا ته زده کوئ. نو بهرحال عزتمندو بے تکبیر له شکل جی تکبیر به امامم وی، مقتدی به وی، دا ټول به وی. او ربنا لك الحمد بعضې کسان تپوس کوي چې کوم عرب ممالکو کې پاتې شوي یا امارات کې پاتې شوي هلته بعض عربین داسې وی ربنا ولك الحمد، یا وی اللهم ربنا ولك الحمد. دا ټول الفاظ صحیح دا یو عام ذکر دی د الله. نو ته به داسې وی سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. من عام پښتاني دې انداز کې وایو
خو که څوک ربنا ولک الحمد وایي دام صحیح دی که څوک سره اللهم یو ځای کوي اللهم ربنا لك الحمد یا اللهم ربنا ولك الحمد دام صحیح هیڅ خبره نشته په دې وړو وړو خبرو باندې جګړې کول ناروا دي دا خو د الله ذکر دی ربنا اللهم د الله نوم دی اللهم ربنا لك الحمد نو دا ټول صحیح دي عزتمند